السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتونکو سعودیان یو مرګلی سوال کړی دی چې مفتی صاحب کچری یو کس اهلیت لري او د اهلیت صلاحیت باوجود په یو کمپنی کې نوکری اخیستلو لپاره په یو کار باندې لګیدلو لپاره رشوت ورکړي، نو دا رشوت ورکول جایز دی او کنه جایز؟ جواب بالکل واضح دی. مونږ ټول مسلمانان په دې باندې یقین لرو چې مونږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا درس راکړی دی، سبق راکړی دی چې الراشی والمرتشی کلاهما فی النار. رشوت ورکوونکی او اخیستونکی دواړه جهنمی. همدارنګه د سنن ابي داود یو روایت دی چې په هغه کې جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې رشوت اخستل، مفهوم دا دی، رشوت اخستل او ورکول حرام دی. په اسلام کې د دې اجازت نشته. البته یو کس ته هغه صلاحیت هم لري، اهلیت هم لري، هغه باوجود د یو نوکری حاصلولو لپاره هغه د رشوت مطالبه کوي، حالانکه د صلاحیت لري او د اهلیت هم لري. یعنی دا د اهل د اخسیټ یا د هغه نوکری چې هغه ته ورکړی شي، خو هغه د کرسی خوندان یا د کمپنی مالکان یا وټ ورسوک هغه نه کوم دی باقاعده رشوت غواړي، نو دی کس لرا اجازت شته چې هغه د رشوت ورکړي، اخکستا هغه د کمپنی مالک ته یا منیجر ته چې هغه ته مطلوبه سیټ ملاو شي یا نوکری ملاو شي. په دې باندې کې علماء دوه فریق دي. بعض علماء فرمایي چې بالکل نه دی ورکول پکار، دغه کار دی لپاره پرېږدوي چې ګناه نه محفوظ شي، رشوت ورکول نه محفوظ شي او د جهنمی کومه ټپه دی چې حدیث کې بیان شي هغه نه محفوظ شي او بل حلال روزګار ځان ته وګوري. خو د علماء دویم ګروپ دا وایي چې نه، کچری د اهلیت هم لري، صلاحیت هم لري او رشوت مطالبه ورنغو کی او دی ورکړو، نو کچرتا دینا علاوه بل نوکری ورته نه ملويږي، نو بل د حلال روزګار او نوکری د مندلو وخت پوري د تجایز دی چې دا روزګار او د نوکری د دیو کی. الله دې وکي چې مونږ ته د تقوا ژوند را نصیب شي او د الله ټول احکامات مونږ په سترګو باندې او پزړه سره او د زړه اخلاص سره د الله په احکاماتو باندې عمل وکړو. والسلام.